کوم خلق بی اولاد دي یعنی اولاد نه محروم دي نغوی دپاره قرآن پاک یوه نسخه ښیو نو انشاءالله الله په فضل سره به دغه انسان امید پیدا کیږي. هر هغه ښځه او خاوند چې هغه بې اولاده دي نغوی به هر منځ نه بعد یو آیت ته قرآن پاک رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دغه آیت بیی وپیری یعنی وزلی. طریقه یې دا ده چې هر هغه کس چې هغه ښځه او خاوند ده چې هغوی بې اولاده دي اولاد نه محرومه دي هر منځ نه بعد به 11 پیرې استغفار ویی. کوم یو استغفار هم یی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه یا صرف استغفر الله دا به 11 پیرې ویی. هغې نه بعد به دغه آیت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دا آیت به 7 پیرې ویی یعنی وپیرې. اخیره کې به بیا استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه یا استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دغه طریقې سره د هر منځ نه بعد دغه عمل کوي انشاءالله دغه ښځې او خاوند ته به الله تعالی امید ورکړي. که بالفرض بیا هم ونه شولو نو موږ سره د رابطه وکړي نو انشاءالله څه کورس ته مونږ ورکوو څه سختونه دي هغه استعمال کړي انشاءالله الله تعالی په فضل سره به امید پیدا کیږي.